Bismillahirrahmanirrahim. Previous class में registrations for branch registration پورې کړو کنه company branches. ها یو خدا سے کار مونږ کوو دي چې فرست مونږ راځو د هر سنه مخکې چې را مونږ راشي ځان سره د سینکرونایز طریقې سره روان کو چې دا قصې پکې نه وي. لکه ګوره دې کې که تاسو وګورئ نو مونږ یوزر ټایپ اډمن ته خو دي مونږ کمپنی اډ کول چې کوم دي اډمن ته خو دي دا شان یوزر اډ کول یا یوزر چک کول یا ایکټیویټ کول ټیک دا دا هم ټول اډمن ته خو دي کم دي رجسٹریشن د آیډیز کې دا هم موږ اډمن ته خو دي برانچ رجسٹریشن موږ هم کيو کسو چې زما سب برانچ ته کولو چې هغه پورې می خو دي ټیک دا که کمپنی امپلوی نو کمپنی اخلي او کدا اخلي دا هر برانچ ځان امپلوی غشتي شي دا شیزونه موږ با سټپ را روان کړی دي نو دا سه کار موږ کو چې کوم موږ دلته لاګین کو راغلو د یوزر ټایپ په بیس باندې موږ دلته پرمیشن را روانو دا پرمیشن سیټینګ موږ خو د دې کلاس نه بعد چې دا مایند کې وي ځکه چې را روان ویډیو تاسو ګورئ نو زه به هغه ویډیو له دې ویډیو کې سیټینګ کوم نو چې را روان ویډیو کې موږ کوم کار کوو چې تاسو ته الریډي بیا مایند کلیر شي دا پکې نه چې مطلب اول د بیا مطلب پورا بیا پروسیجر را واپس کوم نو کایندلی دا ویډیو چې کلم ختموي دا به 40 منټ یا 45 یا 30 منټ د دې ته مایند بالکل ځان د پریپیر کې چې موږ کمینګ ویډیو کې څه کوو اول به کریډنشل ډیفاین کوو رینه بعد به فردر په سیستم چې موږ سیستم یو فلو ځان ته کیږو دا دینه بعد موږ فلو ځان تکدو نو موږ څه کړی موږ برانچ رجسٹریشن پر راغلیو ځان دا یو پیرا ډیټابیس کولو کو په کمپنی کې امپلویز وي او هغه برانچز وي او پروډکټس وي پکې ټیک دا دغه شیزونه پکې نو اوس نمبر موږ سره د سره راځي دی ځکه درازو هغه نه ما ته خو دا پروډکټس نمبر ښکاری باقي ګورو کسٹمر پکې دي سپلایرز پکې دي ټیک دا ټول شیزونه پکې دي کنه نو راځو موږ بلک شانول دی before starting به موږ له شان پدې باندې یو ذهن اوورویو کو کلم چې تاسو پروجیکټ د ورځ د پریک د دروازې په کې کارونه کوي نو ښه طریقه دا ده چې یو لس منټه ورکړي 15 منټه ورکړي اقل خپل اوورویو واخلي چې موږ څه کړو کوم ځای کې روانو دا کوم ځای نه به سٹارټ وساخلو ټیک دا نو دې سره بس تاسو ټایم هم بچ کیږي صرف په سبانه په 15 منټو باندې بس تاسو بلا ټیم بچي که تاسو کوډینګ د کینې سره سٹارټ مو وکړو ای کې به تاسو ناغشته فلو هم والته شي دا چې زیات تر کیږي ډیرو خلکو مثلا غلطي کې چانه خو پرایورټي سره خلکو نه خپلو غلط رواني ټیک دا نو چې کمپلیټ کیږي نو بیا به دوباره نو چینجز کوي نو دلته موږ راځو خپل فلو ته چې موږ کړی سو ټیک دا ها دلته کې وګورئ موږ به دې ځکه اوس اډ کوو د نه بعد موږ امپلویز اډ کړل ټیک دا هغه یوزر اډ شو کمپنی اډ شوی کیټګری ولا نه راغلی خیر دا خو کیټګری پروډکټ کیټګریز دی ته ها برانچ ټایپ مکړی دي او برانچز شو ٹھیک دا اوس موږ راځو دا څه کار کوو چې نه لا تنخواه نه ورکو تنخواه موږ د دې نه بعد ورکو کله چې دا ټرانزیکشن دی یګه لا ټایم شته اول لا ټول سیټینګونو کې موږ لګیو ټیک تا د ګورم کړي سٹاک نه مخکې نور څه کار کولی چې اول زه هغه کوم نه بعد بیا سٹاک لګاځم ټیک تا ها یوزر ټایپ مو شي اکاونټ هډ دیو پسې بس دا څه کار دی بیا کنه چې موږ به دې ځای ته راشو او کسٹمر کوم ځای دی موږ سره دا دی کنه صحیح ده ها دوس په موږ سره کو دي چې امپلای هم سره الریډي مطلب دیټس آل صحیح ده ویت پکچر هر یو شي سره دی رجسټر شو اوس موږ راځو دي زه موږ دا څه کار کوو کنه چې د ټول شیزونو نه مخکې به موږ دا کسٹمر دا نه دا کسٹمر او دا سپلایر کله موږ پرچیز کوو هغه ټیم به بس رجسټر کوو موږ راځو د نور فلو ته ټیک تا چې هغه ته برابر وساتو هغه به موږ سره راشي د کیټګری ته موږ راځو کیټګریز هر برانچ هر کمپنی چې کوم دی دا به موږ سره سیټ کی د هر کمپنی د هر برانچ کوم دی د دوی خپل کیټګری هر یو برانچ په ځان ځان فار ایگزامپل یو کمپنی دا هغه شوز کوي شوز کیټګری شوز کې مختلف ټایپس دي باټا دي پکې دا نور دي پکې ټیک دا
نور پکې دا کم دي بورجان دی پکې دا شان نور د دنیا چې کوم ماشاءالله ډېر ښکلي ډیزاینونه او ورایټي خبره پکې شته دي برانډ پکې شته ټیک دا نو شوز کې د دنیا راځي نو کوم دلته شوز کیټګری ورکو نو خو به او کبي موږ نورم نارملایز کول غواړو نو میل شوز دی ورکو فیمیل شوز دی ورکو ټیک دا فیمیل مطلب سمر شوز دی ورکو دلته ولم سمر شوز ورکو دا مختلف طریقو سره چې موږ کیټګرایز کوو موږ کول شو دا به هر برانچ کم دي د هر برانچ په خپل کیټګری دا سی بنی چې مطلب مین کمپنی کمیټ نو ټولو برانچونو کې هغه کیټګری اکسس نه دا هر برانچ په خپل کیټګری دا هر برانچ په خپل حساب کې ولی چې په هر برانچ کې د هغه ارس نه دی پراته بلکې د پکې خو چې کومه بره کمپنی ده کومه بره کمپنی ده اوس کمپنی نو څوک لاګین شو کوم چې د کمپنی مین هډ والا دی نو هغه ته به اورال ښکاري چې په دې برانچ کې دا کیټګری ده په دې کې هم دا راو په دې کې بلکې هم دا شته دي خو د دې خپل ریکارډ دی خپل ریکارډ دی تاسو په پوینټ رسیدئ نو هر کس کې دي چې هغه شوز په وړه او لیکلي په غټه لیکلي دغه فرق په نور سي ټیک دا کې دي چې هغه سره شو لیکلي وي ټیک دا بل شوز لیکلي وي دا رہی خپل کسٹمایزیشن خپل حساب کتاب د هر علاقې مطابق خپل نمونه ټیک دا هر علاقې حساب سره به هغه نمونه الدکی په خپل حساب دي نو موږ به اون کیټګری داسې حساب سره کیدو چې هغه کې ایزان له هر برانچ او هر کمپنی اډ کول کوي کو زه هډ ځان له اډ کو نو هډ ځان له اډ کړي لاندې برانچ له اډ کړي ځکه چې صدا شي شیزونه چې هغه به موږ سپیسیفیک هم ساتو هاي موږ ته فائدہ وي ټیک دا بل پدې کې به موږ زیات فیچرز نه امپلیمنٹ کوو ځکه چې دا زموږ سټوډنټ به شیز دی موږ به هغه کمپنی لیول بالکل نه ځو ځکه چې دا زموږ لرنینګ سټیج نو په لرنینګ سټیج کې موږ فنکشنلیټیز دکو هغه مقصد بس دکو چې دا څه د لپاره موږ کو او ولي کو او څنګه به کو او طریقه بس دکو باقي چې کله فیوچر کې بیا موږ کار کوو نو بیا په دې باندې موږ وکول شو اول ځان ته بنیاد ټیکدو بیا په خلا ځو همیشه کله چې پروجیکټ جوړیږي ګل تاسو خپل پروجیکټ ماډل کتنو هغه سپیرل ماډل دی دوباره ایډیشن نو که بیا پکې د سپروایزر وای چې په دې کې چینجز وکړي یا په دې کې دا وکړي لکه نارملی پروجیکټ جوړي سپروایزر چینجز کوي نو هغه ټیم کې بیا تاسو په دې کې دوباره کولی شئ داسې فنکشنلیټي وکړي کیږي یو شی د فیوچر لپاره پکار دی کنه دا یو فیوچر پروجیکټ دی نو دی موږ د هغه اندازې سره تیارو نو ځکه موږ راځو او د کیټګری په دا شان کوو دا شان دی په پروډکټ ټیم وی دا شان دی زموږ ټرانزیکشن وی دا شان زموږ کسٹمر وی دا سپلایر هم زموږ وی اوس فار ایگزامپل یو سپلایر په دوه برانچونه یو برانچ یو دی بل برانچ بل دی ٹھیک ده کنه دوه برانچونه کار کوي هغه به کانټیکټ نمبر سیم وي دا هغه به سینایسی سیم وي موږ سره دی خو تاسو ګورئ سپلایر انوایس نمبر سپلایر تورې کوم ځای موږ سره سپلایر هغه کوم ځای دی سپلایر دغه لیک راته خو دا دی سپلایر د دې ځکه ٹھیک ده دا سپلایر کانټیکټ نمبر دی کنه یو کمپنی لري یو کانټیکټ نمبر ډبل خو تمام کمپنی مې در سره ټرانسفر کوي کنه دا خو نه یو برانچ ده ٹھیک ده نو فار ایگزامپل دې دوه برانچونه ده کوي نو دواړه برانچونه کې بده ځان له حسابي ځان له اکاونټ پیږي نو منګ راځو څه کوی څخه سپلایر نو سپلایر کې هم ګوره کا ایمیل هم دی او کانټیکټ نمبر هم دی ٹھیک ده کنه دی کوم یوزر اډ کړی دی عام دته کې ها اوس په کمپنی کې موږ سره مختلف برانچ امپلایز دي یو کس په لاګین کیږي کنه هغه ریکارډ به جوړی دا چا اډ کړی نو دا کومه کمپنی او دا کوم برانچ عمل لري خو هیڅ چې کوم دی اګه تیږي زما په کوم برانچ کوم سپلایرز دي کوم دغه دي ٹھیک ده نو هر د سپلایر چې کوم دی هر دغه سره به بیل خو یو هډ ګوري چې یو سپلایر پیسو نه پیسې نه هغه ته وخی چې په دې برانچ کې پیسې دونه دي په دې برانچ کې پیسې دونه ټوټل به پیسې ده په پوینټ سره رسیدي ځکه په هر برانچ کې موږ له بیل اکاونټ دي ځان له جوړول شي دا هیڅ ریستریکشن نشته او په یو برانچ کې ډبل اکاونټ نشي جوړول راځو موږ څه کوو اوس موږ کیټګری اډ کوو راځو کیټګری وسنګ اډ کوو صحیح ده د دې کلاس نه بعد موږ جو کریډنشل وساین کوو ځکه چې اوس په هر برانچ کې موږ خپل کیټګری اډ کوو نو اوس موږ نه پای برانچز بکار کوو نو ګوره بیفور دیټ چې زه تاسو ته یاد کوم نو په دې ځکه موږ څه کړو موږ خپل هر یو شی دلته بیک ګراوند کې دادی خو ده د اغه نه بعد راځي موږ سره یو شی سکیږي هغه راځي او لاګین کیږي او رینه بعد کیږي صحیح ده کنه تاسو یې نه دي ځکه اسیشن موږ ټولې دا بیا کلیر کړیم دي دا کړیم دي ټیک ده دې د پاره داسې نورې طریقې مشته یوازې سیشن زبانه کار نه دي نور هم پکې د دنیا کارونه چې په باندې د آشن بیک ګراوند کې کارونه کیږي
یوازې سیشن نه دی ټیک ده او دا سیشن یو داسې چیز ده دې سکیور بل اسانه طریقه ده سیمپل طریقه ده کړېږئ به پې نه ټیک ده بس نل یې ګورئ چې نل کوي خو به ټیک ده که نل نه وي نو مطلب څه پکې شته که امټي وي نو څه پکې نشته بس ابجیکټ یې هر څه ته کنورټ کولی شي خو نارملي موږ سټرنګ ته کنورټ کوو بیا یو شي سره کنورټ کوو ولې په دې کې دې موږ له ایرر نه راکوي صحیح that's object ګوره په دې زه ولګوم دا ماته څه راکوي دا جسټ ماته یو object دی دا ما سره دی کنټرولر object دی ٹھیک ده خو دلته وګوره څه وایي get the HTTP session status based object from the current HTTP request کوم ریکوست چې په براوزر کې زه وکم کنه بس دا د ریکوست مطابق دلته شي کوم چې زمين ریکوست وکم باندې پی کې سټوري ٹھیک ده کټم ریفایونه به زرستو کلیر کوم تلې به برزام یاد ساتي ټول سال د سیو کیږي صحیح شو ها نو موږ راځو دي چې اوس کمپنی اډ کوو نو کمپنی اډ کېو لپاره سمپل طریقه چې رائټ کلیک یو بس کنټرولر اډ کی نثینګ صحیح ده کټګوري کوم نه اډ کړی کنه فایل باندې نه کنټرولر دی داخله کوي خو او وردا انټرویو کې اکثر لته پوښتنه کې اکثر خلک کوي په کنټرولر فایل باندې وکړه کوه دا کوېسچن شي راو بلکې په کنټرولر ورای کلیک یو کنټرولر وایي صحیح ده الته یو فولډر دی چې دی کنټرولر دی جواب داسي ښه جواب به همیشه کریکټ ساتي چې مطلب دغه ته نه اکچولی او د فرست امپریشنز د لاست امپریشنز کنه به سره قسم بیا ورانه خلاصو کیټګری لا کیټګری مې اډ کړه جنریټ ویو یوز لیاوټ مین لیاوټ یوز کو ټیک ده اډ وکم دی ځکه خو نیټ کنیکټیویټي ډیره ضروری دی وړو لپاره د پاره خدي ګوري بیک ګراوند کې ځان تر سنسلی ساسو خیال او ډاټا فریم ورک نه دغه نیټګیټ پیکج نه ول دغه انټرټی فریم ورک ویریفای ورشته به کې نشته دا ویني ټوله پروګرسیو نیټ ته لاړو پښتنه نیټ نو به په خپل به باندې کار وکړو سرور سره بیا وکړې شو کنه راځو ول برانچ امپلای کنټرولر ته د دې نه بعد به موږ راشو دیټس کاپی او دلته به راشم کنټرول وی دا ټول راشه دلته کې پیسټ کې بس نو به دا پیسټ کوي رینه بعد نور کارونه کوي ښه صحیح ده کنه بل دا برانچ آی ډی او شو کمپنی آی ډی شو دا موږ سره بیک ګراوند کې بس ها دا ګوره موږ سره شو دا موږ سره شو کمپلیټ دا به دې نه ښکته راشم دې سکه یوزر آی ډی شو برانچ آی ډی شو کمپنی آی ډی شو دې ته ضرورت دلته نشته ها دا ټول نه لري بس جست یو ټیکسټ باکس په شي کیټګری وایډ کړئ ٹھیک ده اوس په یو دغه ته لاړ شي اکشن ته او یې کې مخکې کار کوم ٹھیک ده اوس دې ځای کې سره اعظم دا مو سره کیټګری نیم شو کیټګری شو بس ٹھیک ده یا زه ولې سٹاک کیټګری لیکم یا صرف کیټګری لیکم پر او دلته ولیکم سٹاک کیټګریز او خیر دې لا ډیزاین راوړو صحیح ده سرچنګ ولنه سرچنګ به کوي خام دلته بل زو ورکم برانچ دا برانچ په وی برانچ په ولې وی دې کیټګری کا هډ ډاون هډ راغی هډ که هډ وته راغی نو هډ ته ټوله شو کیږي هم دا پیج وی خبل بني صحیح ده کنه جس پکې به دا پکې بدل کیږي صحیح ده خو دې کې بیا دا مسله راځي نه دا څه کار نه هډ د پر دا نه دي بلکې دې نه دا څه کار کول دي کنه چې دا فول نیم پرېږ دی او دا ته ختم کړئ فول نیم بدای شي اچھا اډ کړئ ٹھیک ده دلته به زه یوزر ولیکم او دا باندې باندې اکشنز کېږم او یاد ساتئ دا به صرف سکیږي موږ سره دا به صرف ایډیټ کیږي موږ سره ښه ډیلیټ میلیټ دا چې زنه پدې کینی دا فیچرز به وته ني
class is equal to some btn primary. صحیح شو کنه. ها دا موږ سره شو، راغی نه بعد موږ سره به شو دا کمپنی نامه لرکئ او دا مو ګوله دام لرکئ، برانچ نیم هم لرکئ. ټیک ده، کیټګري ګو ټو وی ته ولاړ شو، د هغې نه به دا کیس دا ځای نه به را کاپي کړو. ټیک ده، د انډیکس ختم کړئ. انډیکس کې دا موږ سره څه دي، برانچز دي. نه دا چې کوم ځای موږ را کاپي کوو، ښه دا موږ سره شو. نو ګوره دې ځای نه به کاپي واخلو او دې ځای په پیسټ کړو. صحیح شو کنه. ښه دلته به زه ولیکم زه all categories ګوریز کنه IES دی کنه. سرچ په بس دې ته کیدو نور کیسې وسره نه کیدو. ټیک ده، لږ اسانه او دې به ټي هیډ دلته اډ کړو، ټي باډي صحیح شو کنه. all categories او سرچ SEARCH صحیح دی، SEARCH به صحیح. دلته به زه ID دې له ورکړم is equal to دا. نو دا خو موږ سره څه شو، کیټګري شو. ټیک ده، یعنې کیټګري بلډ کوي، اوورال کیټګري به دی او دلته به زه ورکړم څه کیټګري، ځکه دا په بره په دغه باندې شو کېږي. ښه اوس په دې کې موږ داسې کار وکړو چې دې ځای کې موږ راشو دغه به دې ځای کې وګورو کنه، لکه برانچ کې موږ دلته کړي په انډکس کې کمپنی آی ډي او برانچ آی ډي دا موږ راغشتی دی که نه، موږ به دلته یوزر آی ډي هم راواخلو. خیر هغه دې ځای کې لا نه راځي، دا به دلته کې پیسټ کړم. ټیک ده، برانچ آی کمپنی آی ډي ده، دلته به زه راشم ډاټ ویر ته به وځم. ښه ډاټ ویر is equal to the c dot company id is equal to company id is equal to the and c dot branch id is equal to some the branch id. صحیح شو کنه. پوینټر رسیدي صرف د میک ډاټا راوښته یو برانچ د کمپنی. ٹھیک ده، خدي کې اوس دا مسله راځي کنه، لکه فار ایگزامپل د سب برانچ نه پکاره د سب برانچ کیټګری هم راشي کنه، وته په بل پیج کې دا د سب برانچ کیټګری ګوري نه کې کتی شي سب برانچ کیټګری نو بل غتی شي کنه، بیا ځم بل پیج وته کې د کې پرې دا جنجټ ته جوړي او هغه به یو بل پیج کې چې د اپر برانچ د لوور برانچ کیټګریز ګوري دلته وګوره او یو بل پیج کې د جست ویوینګ ده کنه، نو څه کولی نشي، صرف ویوینګ ده کنه، صرف کتی شي خرصول را خرصول کو نشي کنه. دغه موږ د ډیټیل ته هم ضرورت نشته دلته، دا موږ ختم کړو. صحیح ده، او کریټ ته موږ سره خام په کریټ کې خو موږ آی ډي مای ډي دغه شیزونه بالکل نه دي ضرورت موږ ته. ټیک ده، بس دې به هغه ځای نه به ایډ کېږي او دې ځای نه بعد موږ سره کمپني آی ډي هم راشي او دلته به سره زه یو بل ایډ کوم انټیجر یوزر آی ډي از ایکول ټو 0. ټیک ده، او را به شو د یوزر آی ډي هم دې ځای کې زه راواخلم، ضرور یوزر آی ډي میډ شو. ښه ټیک ده، بس چې کله یوزر آی ډي راغی نو بس اوس به ان شاء الله چیزونه را روان شي. ښه تر کومه پورې یوزر آی ډي نه کنه
نو مطلب یوزر لاګ نشته چې له یوزر لاګ راغی نو بس بیا پروجیکټ فلو را روان شي ورال دا وینډوز یوزر لاګ دلته موږ سره جوړیږي ښه دی په پیس باندې اوس په دلته موږ څه کوو ویلټ کې د ویلټ نه مخکې موږ څه کوو دې ځای کې اول به دې ماډل چې کوم دی دا څنګه دی دا TBL category data branch ID ठीक ना यानी ना बात TBL category data user ID is equal to user ID और यह TBL category company ID is equal to company ID सही ना अरे ना बात बा मॉडल स्टेट वैलिड की है उस मॉडल स्टेट वैलिड के दल बस मान चेक की कल से यदि कमी वैल्यू दो कमी मंगल त रिक्वायर्ड सेलेक्ट की मुझे रिक्वायर्ड न्यू गुरुश रिक्वायर्ड सही दा रिक्वायर्ड सही न मॉडल स्टेट वैलिड हाँ अदरवाइज वैलिड नहीं करे ज्यादा हालत बदे पॉइंट हम नहीं पीगी वही मॉडल इज वैलिड लगा रखी यूजर कंट्रोलर डिलीट के वापस ये ऐड की या कार के वाली आसार हो जाए इशू रागली या स्कैफोल्डिंग वाला मामूली इशू कड़ी ठीक दा रातली शी कंه कंप्लीट कीगी او بل سره نو دغه د وجې دا وي دا ځکه ما بر دې ساين کړی نه بعد نه می ساين کولی شو خو دلته اول ریکوایرډ فیلډونه چې فیل شری نه بعد دا از ویلیو ټرو کیږي صرف دغه مقصد دی ها دلته وځي چې کوم بزو ګورم چې وور او فایند کوم سره سره کیټګری is equal to db data tbl categories dot where چرته چې موږ سره c is equal to c data company id چرته کې equal to شو company id شو او end درته چې ما سره څه شو c dot نه branch id equal to branch id شو موږ سره د هغه نه بعد تو ګوره end کوم سره c dot category name equal to برابر وسه د دې tbl category dot category name صحیح نه اور نه موږ راواله first default मतलब फर्स्ट वन बरावाली نو फर्स्ट वन मिलाو نشو نو په دې کیس کې باندې نل راشي بل دې موږ چې کو اف کدا زو فرست ډیفالت یوز نه کړو دی والے اپډیټ ولې نل نه ریټرن کې دا بیا ضرور پریم د پاسه جوړیږي او کومه وته وی چې را نیوی فرست ډیفالت راواله نو کو نه بس نل به ریټرن کې شته نو څه درکم ٹھیک دی بل اسه مطلب شي لکه نه کنورټ ډاټ ټو سټرینګ کوي او ډاټ ټو سټرینګ څنګه ایرر درکې دا په هندي رونه ولې بیا دلته ته ملایي دې د سیم ټو سیم اپریشن دی خدا موږ سره مطلب کلیکشن دی هم سره جسټ سټرینګ دی ٹھیک دی हाँ एफ कैटेगरी नेम शो करना मतलब शूज आओ कंडल तो गुरु मखके ना बगेश्ता होना हम दे सेम ब्रांच के बस सेम कंपनी की मखके ओन होता है ऑलरेडी एग्जिस्ट बस موږ سره equal to نه نو اعلی راشه دلته کې څوکا دلته کې بده دا 8 کی او ریټرن مشین انډیکس تا ٹھیک ہے یعنی ادروایز ایلس کې بسو کی ایلس کې ویل کې موږ سره ویو بیگ ډاټ میسج is equal to already exist ٹھیک شو کنه already exist होता बस already شته مو سره ٹھیک ده او را به شي دا به ریټرن شي بس ټیبل کیټګری ته بلل شي واپس ٹھیک ده کني کو اډ شنو بدل د انډیکس ته لاړ شي څه شو دې دا مطلب دی ها خلا کوم کار چې موږ دې ځکه کدا دې څنګه راواله تر دې زبر را کاپی کې دې ایډیټ کې دې څنګه دې زبر ٹھیک ده راشه دې ځکه به چیکینګ وکړو چې دې already exist وي کنه دا دې زبر بلکې دا ټول بزرا کاپی کوم باقی به بکی دا به زرا واخلم دا بزرا شم دا ووم دلته کې نو دی به انډیکس صدا دي سي خو دا اپریشن بدل دي صرف جست دا کار دی بکی نور سیم ټو سیم او صرف کنډیشن الیکشن چینج دی غل هم لاړ شو کنډیشن یې څه دی and c dot category id not equal to برابر وي دا کومه کیټګری حساب ډیټ کوم دینه بغیر مال وګوره که په دینوم د سره بل یو سیم کیټګری نیم د ملاو شنو چې دا الریډي دا کرن هاشم سیم نیم د کیدی شي مطلب دې کې سنور څه چینجز کوي سنور څه پکې کوي نو دا بریک دا ته نور وګوره ٹھیک ده کنه
ا دې نه بغیر لکه زه وایم چې یاره دا مدثر خاص مدثر دی دې ما ته هم پته ده خو دې پرېږده ته بل مدثر د بشان وګوره خو که ته پکې دا کنډیشن نه لګې نه ټیکټونه لګې نو ته به دې هم باندې روچتې ولې تا ته به یو مدثر میلاویږي خو زه دا وایم چې نه د بشان بل وګوره په خبره ورسې نو به د دې بار کې لکه کلیکشن کې دی ولاړ دی نه مدثر راوته دې راواخلي دته چې دې ټولو کې اوس د بشان بل راواله او کله دې دا نه ټیکټ مثال داسې دی وای دا واپس بیا ودرې او بیا راواخلي نو دې خو یو میراث کنه خو دې وی الریډي شته نو کنډیشن دا ته غلط کنډیشن وای دې ته بار کې چې او زه به د سره میچ کوم دنه ته یو کاپی نه اخلي بلکې زه به د سره اوریجنالټي میچ کوم چې بل دا ځونی شي ٹھیک ده ها نو دا موږ سره شو کیټګری ٹھیک ده دا ډیلیټ میډ دام ته ختم کړي کیټګری به ډیلیټ کیږي نه بس یو پیرا اډ شو دیټس آل ٹھیک ده کنه دا رسو اډمن کارونه بیا کې ډیلیټ کیو کار سو سره کوي اگر هغه مرزي چې کوم کیټګری په ریکارډ نه غا ډیلیټ کولی شي بیا او مطلب هغه سات کیږي ها خانه دا موږ سره ایډیټ هم شو اپډیټ دا ټول شیزونه موږ سره دې پورې فاینل شو پدې کې صحیح ده اوس راځو موږ څه کو په یوزر انټرفیس باندې هم لکشان دی باندې کریټ او پیدا کې لکشان چینجز کو go to definition sorry go to view ٹھیک ده او دا غینه به څه کوم یوزر آی ډی شو دا شو ګوره برانچ آی ډی شو یوزر آی ډی شو او دا به ختم کو بس جس دې ته به یو بټن او دې به خالی انټری کوي ها دغه سم نشته دا دې زرا واخلم کنټرول ایکس سره دا به زه انټر کوم دا دې ختم کوم او دې لکه بیا کټ ډیزاین ورکوي نو خبره ده هم دلته به زه بیک ټو بیس بیک ټو لیست ټیک ته نه نو او کوم نیو اډ کلاس از ایکوال ټو btn default صحیح شو او د وصول کوم د سکسس را واخلم او دا کریټ ته نو سیوي ٹھیک ده نور زما په خیال سره وګینی سو ډیزاین وګینی شته نور څه ډیکوریشن وغیرہ خو دې کې مې نه لیکل کنه نو راشم ایډیټ تم دې ځکه ها دې کې موږ راشو دا ها بالکل دا مسله ده ټوټلی سم ټو سم خداغینه بعد دلته خدینه کاپی کو دي ځنه زه راځم دغه ټول اډ کوم ټیک ته کیټګری آی ډی شو برانچ آی ډی شو ټیک ته دا کیټګری آی ډی شو ډاټا بل لګ راوړم برانچ آی ډی ٹھیک ده دغه وراشم زسه کمنی آی ډی دلته وراشم ډاټ یوزر آی ډی اوس زه یوزر آی ډی دلته اپډیټ کوم ولې چې دا کم یوزر ایډیټ کوم دا حساب پاغه پسې دي ٹھیک ده کنه ټی بی ایل کیټګری کې به ایډیټ تراشم او دینه مزه خالی یوزر راوالم بلکې الریډي هغه د موږ سره دي او دغه بس دا دواړه ختم کوم ځکه دا اسیم دا یو برانچ هیڅ دی که اډمن یې اپډیټ کینو پروا نشته ټیک ده دا به زه ختم کوم دا اسیم پدې کې شته ٹھیک ده برانچ دا به ختم کوم او کپنی او دلته چې کم دی دلته به صرف یوزر اپډیټ کیږي چې کوم یوزر موږ سره لاګین شوی دی ٹھیک ده کنه خو دلته مسله موږ سره سره اله دا به ټی بی ایل کیټګری راوالي کیټګری برانچ ته شو او باقي صحیح دی ښه صحیح نو دا موږ سره د ایډیټ والے شو زه دا کیټګری وسلته اډ کوم لیاوټ پیج کې اوس ته بیا سیټ کوو ښه کنه کامن کلاس کې ته وزرا شه مثلا سٹاک کیټګری ٹھیک ده او دلته یې موږ سره سړي بلکې سٹاک کیټګری نه
MOTBL category شول او دا انډیکس شو. ګوره دا نوم هم ولا بدل نه کوه. स्टॉक कैटेगरीज बदलते लिखो. सो मुख्तलिफ दुकानों बदी कुछ मुख्तलिफ कंपनियां बदी के मुंगा रजिस्टर्ड को ठीक था. मुख्तलिफ दुकानों बदी रजिस्टर्ड को सही है ना. स्टॉक कैटेगरीज तो मुंगा शो मतलब ये ऐड को मुंगा यो कैटेगरी इला नामो सो वर्को शूज हमरा सोच पे कोई बल बाकी सवार कमा शूज बल शूज रिलेटेड था ओके कॉस्मेटिक बल शूज वी कॉस्मेटिक्स वी क्लॉथ्स वी मतलब यो ब्रांच देखा ना चाहिए दा टोलर से भी लेडीज दस लिख लीजिए लेडीज शूज ठीक ना. बेटा में पवावश तो हाँ सही ना. دا اوس وحید خان دلته لګیارې عام رجسټریشن کوي ونی راشي جوړای نو وحید راځي خو اوس دې ځنه لا ګوت شم راشم دلته مدثر ته مدثر بسی دلته فار ایگزامپل دلته راځي نو مې څه وکړي دي ها دلته زرا شم نو ګوره د سره کیټګریز نشته. کریډنشل ما همیشه داسې ورکوي چې هر چاله پیجونه ځان له مو جوړوي صحیح ده کنه. بیک گراوند کې کریډنشل ورکړي چې د شیز مزه پیدا شي. हमेशा خلکو بیل بیل پیجونه جوړ کړي یا تیم بیل بارډر لګوي تیم بیل بارډر لګوي لکه بارډر بیل مله کوي شاته پایډو زر سو کوي کنه څه د پاره په کوډو کوي په ایډیا باندې کوي ٹھیک ده. نو اوس موږ ته ضرورت نه بس تا کیټګری اورال لرشه لپاره سیم ده چې کوم سره سره برانچز دي او کوم دا لور برانچز کارګوري دلته هر سره د لور برانچز بیا وي یو کس لور برانچ نه آپشن باغ ته شو کیږي اذروایز باندې شو کیږي کوس کمپنی د هډ افیس نه هغه هم لور برانچ کیټګریز نه دي ګوري چې کوم کوم برانچ تا کوم کوم کیټګری ده صحیح ده کنه. نو ان شاء الله کوم کلاس کې موږ راځو موږ بل شان په کریډنشل کار کوو صحیح ده. لایک ا ډیشبورډ ډیزاینینګ مطلب د اډمن لپاره بیل دغه لپاره بیل خدا به یو ډیشبورډ ټوله لپاره سیمي خو فنکشنالیټیز به چینج ٹھیک ده.